نن زمونږ د دې چرګ د دمپوغ ذایقه مکمل د غوښې په شان وه. یقین وساتئ په دې باندې حد تمام شوی او په دې دمپوغ باندې. که تاسو د چرګ دمپوغ تیارول غواړئ په دې طریقه باندې تاسو دمپوغ د چرګ نه پوخ کړئ په دې کومه طریقه چې ما پوخ کړی دی، نو ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. نو دا په څونه ټیم کې پخیږي راځئ ټوله طریقه ته په دې ویډیو کې ښیم. د ټول نه پهله به یو چرګ راوالی، ښه صفا سوتره به یې وینځئ، بیا به ترې 4 پیسونه جوړ کړئ. یو پتیله به راوالی، په هغې کې به لاندې الوګان کټ کړئ، الوګان به پکې لاندې واچوئ. په هغه الوګانو د پاسه باندې به بیا تاسو د چرګ دغه پیسونه راوړئ، په دې باندې به ښه زبردست او برابر کېدوئ. د هغې نه بعد د اوږې یو پلی به راوړئ، یو غوټه اوږه به راوړئ او په دې چرګ د پاسه به یې کېدوئ. 2-3 شنه مرچکي به پکې ور واچوئ، بیا به مالګه ور واچوئ د اندازې مطابق چې تاسو څونه مالګه استعمالوئ. نورې مسالې به په دې کې موږ نه اچوو. زموږ همیشه دا کوشش وي چې بغیر د مسالو نه کوکینګ وکړو. د مسالو نه بغیر چې تاسو څونه کوکینګ کوئ هغه بهترین راځي. غوړي به ورته ور واچوئ، یو کپ غوړي به په دې د پاسه ور واچوئ. تاسو تیل هم استعمالولی شئ، خو ما غوړي استعمال کړم. د هغې نه بعد دې ته بیا یو کپ اوبه ور واچوئ، اوبه پکې ډېرې زیاتوئ. نو بیا تاسو قلایم استعمالولی شئ، خو زه همیشه دا وړه زما خوښ وي، نو د دې وړو نه مې چپ چاپېره د دې پتیلې نه وړه تاو کړه او بیا په دې باندې سر کېدوئ. د دې سره دا چې دم ټیټ والي، نو دې سره د چرګ غوښه زبردسته پخېږي. تاسو قلایم استعمالولی شئ. نو چپ چاپېره مې د پتیلې نه وړه تاو کړه او د هغې نه بعد مې په دې پتیله باندې سر کېښودو. دې له به تقریبا نن مونږ ورکوو 1 ګنټه، چې 1 ګنټه په دې پسې تاسو اور بل کئ. اور به نه ډېر تیزوئ او نه به ډېر ورو کوئ، نارمل اور به په دې پسې بلوئ او اندازه به یې الئ چې اور د نه ډېر تیز هم نشي او ډېر د نه سلو هم نشي. نو دغه پتیله مې راوړه، په اور د پاسه مې کېښوده او اور مې پسې معمولي لږ مدم کو. نو فاینلی زمونږ چې کوم د چرګ دمپوغ دی هغه تیار شو. د دې رزلټ به اوس تاسو ته شیر کوو چې دې ذایقه څنګه ده، د دې غوښه څنګه ده. نو ټول به تاسو ته په دې ویډیو کې ننځویم. او زما همیشه کوشش دی چې ښه نښه کوکینګ وکړم، ښه نښه ویډیو جوړه کړم چې ملګري بیا هغه شان کوکینګ وکړي نو ووایي چې یاره واقعي دا کوکینګ زبردست تیار شوی. دا تاسو کتای شئ زمونږ دمپوغ چې کوم دی د چرګ هغه ښه زبردست تیار شوی دی. که تاسو یې پخوئ نو په دې طریقه باندې به یې پوخ کړئ، ستاسو دمپوغ به ډېر بهترین راځي، د دې ذایقه به هم ډېره ښکلي. د هغه ملګرو موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې موږ له لایک، کمنټس او شیر راکوئ، موږ سپورټ کوئ، ښه کمنټسونه کوئ. نو که دمپوغ غوښه مونږ وګورو مکمل نرمه وه او ذایقه مکمل د غوښې په شان وه. نو په دې دمپوغ زمونږ نن حد تمام شوی و. که ستاسو زمونږ نننۍ ویډیو خوښه شوي لایک، کمنټ، شیر وله ورکئ او په اخره کې د ملګرو د تسلۍ دپاره ما چې ملګرو ته یې وښیم چې غوښه څنګه ده، نو دا تاسو وګورئ غوښه ډېره نرمه پخ شوې ده.